د انسانانو د جون تیرولو د پارا یو لنډه فارموله ذکر کوي، اطیع الله و اطیع الرسول. اے خلقو، دنیا کې د خپل بزنس سره، د خپل کاروبار سره، د خپل ټول مشاکل او مشاغل سره دا عقیده مد نظر ساته، اطیع الله و اطیع الرسول. د الله سبحانه و تعالی تابعداري دا او د الله د پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ده. دا دو اصل الاساس ده. احترام د هر چا الله رب العالمین په خپل خپل ځای ذکر کړی دی. کله عمومي خبره کوي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. د تمام خلقو احترام دا د قرآن او د حدیث یو اهم مسئله ده. واتبع سبیل من اناب الی، احترام ځان لشي دی. لیکن کله چې د فیصلې مقرر شي، د حاکمیت مسله راشي، احترام د هر چا په خپل ځای دی، لیکن حاکمیت الله ته اصلا حاصل دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دویم نمبر حاصل دی. او قرآن فرمای ان تنازعتم فی شیء، ان تنازعتم فی شیء، که تاسو اختلاف شي فی شیء په یو وړه مسله کې، شی ته مولان صاحبان نکره وي او نکره څه ته وي؟ د کلی د لاندې چې څومره افراد دي هغه ټول افراد د خپل ځان لاندې متضمن کی، دا ورته متضمن شي او هغه راغونډ کی، دې ته وایي نکره. ار یو مسله اختلافی که اصول دی او که فروع دی، ان تنازعتم فی شیء، وړه مسله ده یا غټه مسله ده، خو ستاسو اختلاف راغی، فردوه الی الله والرسول، نو په هغې مسله کې حاکم الله وګرځوه او حاکم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځوه. دا انتہائی د اهم اور د امن پیغام دے چې اے خلقو، الله رب العالمین احکامات منل دی اور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم منل دی، د هغه طریقه فالو کول دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ته لایق کول دی. دا د مسلمان د پاره یو اهم ضابطه قرآن ذکر کړی دا، اطیع الله و اطیع الرسول، ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. خپل تمام اختلافی مسائل الله او د الله رسول ته پیش کا. د الله چې کوم حکم دی، د الله د پیغمبر چې کوم حکم دی، هغه واخلا. د هغې مقابله کې تمام دنیا ته احترام په خپل ځای ورکا او حاکمیت د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ومنه.